وخت له زکات سره به یوه کیسه وکړم، یوه خبره به وکړم. چا د علي منونو هر چیز نه زیات ما او تا ته د علي فکر پکار دی چې د علي منونې د بلای شو. ټولو نه زیات ما او تا د اتفاق و اتحاد ضروري دی. ما او تا دا د علي نه ما دا د علي مینه که دنیا هر څومره کوشش وکړي انشاءالله که ما او تا د علي لمنه مضبوطۍ سره نیولې وي، که دنیا هر څومره کوشش وکړي ما او تا منځه بې اتفاقۍ نشي راوستی. ویلې ما نه به یوه غلطۍ وشي، یو بل کس نه به یوه غلطۍ وشي، خو سوچ کې د دا وي چې عید روان دی، ما وجې ناکام کې یو بګاړ یوه بې اتفاقي راغلله، هغې خور سه به څنګه سترګې غړوو چې هغه د ورور انتظار کې ناسته دی. ژړې ورور مولا په نامې، حسین په نامې، دهقان په نامې، دغمزا په نامې محاذ نه ځان قربان کړی دی، هغه ته به څنګه سترګې غړوو. خو علي د دې ښه مقام خیلی دی، دې کې شک نشته. کله خاتم النبیین پیغمبر غدیر هم ته راغللو، کله خاتم النبیین پیغمبر خندق مقام ته راغللو، جنگ خندق آغا صاحب تشریف فرما دی. رسول سره نامی گرامی کسان رغلی و، خدنگ ویلی شو، یو کاس دی چې هغه خدنگ نه روا وختلو، خدنگ نه روا وختلو، دوره جرعت یې وکړلو چې لاس کې نیزه وه، د رسول خیمې ته راغللو. رسول خیمه یې نیزې څه وویله، تاریخ جملې دي. کله یې د رسول خیمه نیزې څه وویله، رسول بدن ته زیات نشو ملوزدارو، رسول نشو زخمی، صرف در رسول خیمه بی حرمتی وشولا، خالقوں کی گاڑا شولا، کفاروں کے مسلمانوں کے تی رسول خیمائی نزی سویلا، ای رسول خیمه بی حرمتی وشولا. آغا خاتم النبین پیغمبر، آغا طه و یاسین پیغمبر، آغا مدثر و مزمل پیغمبر تاریخ والے کر تاوال ریزوا، ای رسول خلینی داغا جملہ روغا من لحاظ القلب آیا چوکشتاوی تی دغ سپی جبا باند کوئی گناہی څه غلطی څه کړی وا، رسول خیمه به حرمتی کړی وا، نزی سے رسول خیمه والی وا. آزادرانی مظلومی کربلا کله رسول نذیر کی، کله رسول جبی کی، آغا سپای دے تو چود رسول خیمه به حرمتی وکړلا، نوای رسول نذیر کی با آغا سپینا بتار نوی تو چود آل رسول به حرمتی وکا، چود آل رسول گستخی وکا، چاہی کم ځای کې ویل نه وکا، اداد علی منونی لکه څنګه دین مخ کې او گستاخ پاتې نه ده شوی او چا بیادا کوشش وکړو چې دا بې اتفاقه دي، دوی منځ کې نفاق دی، نامو کسان په مغ علي دی، څنګه ګستاخي مخکې چا کړې وه، څنګه سباق ورته میلاو دی، هغه نه درون سباق به میلاویږي.